اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی، او هغه دین چې موږ ته را بخلی دی هغه یو غټه رحمت دی، او د دغه دین بنیاد چې دی هغه امن دی، سلامتي ده او لوسته ده. موږ کو تاسو نوٹ کړي وي نو موږ د لیک لوست نه ډېر زیات لرې شوي یو، او د دغه وجه ده یا د هغې نتیجه ده چې موږ بې ادبه شوي هم یو، موږ بدتمیزه شوي هم یو، او بیا تیر په تیره باندې دغه ټول عوامل چې په یا کله راغونډ شي د هغې نه عدم برداشت چې دی، د برداشت ماده چې موږ په روټین کې په پښتو کې ورته وایو، هغه بالکل ختم شي. هم دغه وجه ده چې که یو طرف ته پاکستان بالخصوص خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ډېر زیات بېچینۍ کې دی، په حالت جنګ کې دی، نو بل طرف ته تاسو کو لږ ډېر تکلیف کوئ، او په سوشل میډیا باندې چې دی هم داسې پوسټونه راځي چې په ډیلی بیسس باندې په مختلفو علاقو کې، خاص کر په پښتونخوا کې خلک په پوله باندې، خلک په جایداد باندې، خلک د قرضو په پیسو باندې، خلک په نورو معاملاتو باندې چې دی جګړه نه کوي، تلخي نه کوي، جرګه نه کوي، مرکه نه کوي، یو بل وژني. کله هم تاسو د روزانه په بنیاد باندې اخبار راوچت کوي، نو که یو طرف ته پکې له ټول نه زیات خبرونه هغه د ترهګرۍ وي او یا د شرپسندۍ وي، نو بل طرف ته پکې د جرایمو خبرونه چې دی هغه ډېر زیات وي. پکې ډېر عجیبه صورتحال دی. په دغه ټول ایشوز باندې به خبره کوو چې زمونږ معاشره چې کوم ده، زمونږ ټولنه چې ده، دا د دې کې د برداشت ماده ولې ختم ده؟ خلک یو بل ته لاس ولې نه ورکوي، یو بل ته لاره ولې نه ورکوي؟ خو د خیبر پښتونخوا د سکیورټي صورتحال چې دی په هغه باندې به زمونږ نن فوکس وي، او ډېر غټ پینل دی را سره. یا د ټولو ډېر زیاته مننه، ځکه چې دا ټیم داسې وي چې په دې کې د روژه ماتي نه بعد چې دی نو صرف یو ګنټه یو ګیپ راغلی وي پکې د مېلمنو چې هغه به موږ په کالز باندې الو، د هغې تعارف کوم ستاسو سره. خو د هغې نه مخکې چې کوم ټاپک دی هغه ستاسو سره خامخا شیر کوم، دا چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان چې کوم سکیورټي صورتحال دی، خاص کر د قبایلي سیمې او د جنوبي اضلاع، په هغې باندې به تبصره په دې حواله باندې کوو چې په ډېرو علاقو کې حملې چې کوم دي، خاص کر په پولیس باندې، هغه ډېرې زیاتې شوي دي. د پاکستان په موجوده تاریخ کې په تېرو 4 ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې 34 حملې په 4-5 ورځو کې شوي دي. دا ریکارډ حملې دي. دا دغه رنګې په جنوبي وزیرستان کې او په ټانک کې چې دی هلته کې نن د محدود یا جزوي کرفیو چې کوم دی د هغې نفاذ هم شوی دی. د ما سره داسې خبرونه دي چې 2-3 اضلاع چې کوم دي په هغې کې هم د کرفیو چې دی امکان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی هغه پرون بیا اعلان کړی دی چې موږ به نه صرف دا چې د افغانستان سره او د بلاواسطه د هغې مطلب دی چې موږ به د طالبانو سره مذاکرات کوو. د تورخم بارډر چې دی هغه بند دی، او سره وزیر اعلی صاحب دا هم ویلي دي چې کوم د کډوالو فیډرل ګورنمنټ فیصله کړې ده د هغو د ویستو هغه به موږ لرې کوو. د هغو د لرې کولو به موږ مخالفت کوو، مطلب د واپسۍ د انخلا چې کومه خبره ده هغه به موږ واپس کوو. جنوبي وزیرستان نه به راسره وي زموږ ډېر ښه کشر محمد وسیم، د باجوړ نه به راسره وي فضل الرحمن، د سنوټي میسه ده، د تورخم په حالاتو باندې به راسره خبرې کوي زموږ ډېر ښه رپورټر محمد الله فریدي. طاهر خان صاحب بین الاقوامي شهرت یافته تجزیه کار دی، اسلام آباد کې وي، هغه به د افغانستان په معاملاتو باندې موږ سره خبرې کوي. عباسي نصوبزی صاحب چې کوم دی هغه به اووراله یو اوورویو موږ ته راکوي، یو تقابلي جایزه به راکوي د ماضي د پښتنو، زموږ معاشرت، زموږ ثقافت، زموږ تاریخ، زموږ سیاست او د موجوده حالات چې کوم دي. محمد الله صاحب چې دی بالکل چټک دی. السلام علیکم محمد الله. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی، مننه سر جی. والا چې بس روجې دي تیرې روجې څنګه روانې دي؟ یاره ښې پکې لږونې کې ناروغه شوی یم، معدې مسلې او شکر دی اوس ښې. ښه ته خبرې د اوس خو موږ لا یو د دې معدې دا مسله چې کوم ده که نه، دا په خیبر پښتونخوا کې 2-3 مرضونه داسې دي چې هغه ډېر زیات دي. لکه یو د معدې مسله، بل چې دی د بلډ پرشر مسله، بل چې دی د شوګر مسله، او درېیمه چې ده نو هغه فرسټریشن چې ورته موږ وایو یا انزایټي چې ورته موږ وایو. نو دا حالات داسې دي که نه چې د دې ډایرکټ اثر د سړي په معدې باندې پرېوځي. الله دې صحت درکړي. ته خو زموږ تکړه کشر یې. څه روان دي؟ بیا یوه جرګه تللې ده افغانستان ته له تورخم
بارډر د کولاوالو د پاره کو راغلی ده. زه خو په دې کې ګنګس یم، کله وایي چې تلې ده، کله وایي چې راغلی ده، او د جرګه چې دی په دې کې څوک دي؟ اصل کې دا دومره لرې سره نه دي. هغه د کابل نه چې کوم خلک راشي هغه هم دې تورخم ته راشي، دې زمونږ طرف له راوړي وي، دې خوا راواوښتل هغه خلک وایي او دا زمونږ خلک چې هغه طرف له راوړي نږدې بس په تورخم په دې کسټم هغه کې دا مذاکرات او د جرګه روانه ده. نن دویم نشست هم وشولو او اصل کې خبره او مسله سر پیچیدل ته چې جرګه شوري او د دوه فریقین جرګه شوري دا او جرګه دوانو ته وایي چې تاسو به دا نه کوي او بیا دې کې یو کس راوچت خلافورزي وکړي او خلافورزي زمونږ پریدو د قبایلي هغه چې ورته ورختنه وایي، ورختنه نو هغه ورختنه دوی داسې کوي چې بیا په هغه مورچه کار شوري او هغه مورچه چې کوم نه نن هم په دې باندې خبره وشوله چې تر کومه پورې په مورچه باندې کار نه وي بند شوی، تر هغه پورې د دوه ملکونو چې کومه جرګه داسې فضول به ورته ووایو یا ناکام به ورته ووایو یا به اساسي یو هوایي به ورته ووایو، ځکه چې بنیادي وجه د کشیدګۍ چې ده نو هغه دغه مورچه ده که نه، چې هلته کې یو چک پوسټ جوړه شوې مسله سر هم د دې مورچې نه بنیادي چې دا دومره ورځې زمونږ دا کروڑونه او دا اربونه روپۍ او ډالر او دا هغه نقصان وشولو، د پاکستان له نقصان سره مخ شولو، افغانستان مخ شولو، دا خو بنیادي هم د دې مورچې نه دا خبره جوړه شوه او چې جرګه هم شوري وي او په مورچه کار هم کېږي نو دا خو هغه نه کېږي. نو نن بیا پکې دا خبره وشوله او د افغان چې کوم جرګې هغه هغوی د پاکستان چې کوم جرګه د پاکستان د طرفه په دې جرګه کې کسټم کلیرنس ایجنټان، علما، چیمبر اف کامرس والا، دغسې چیرمن نندي کوتل، شاه خالد شینواري او داسې نور غټ شخصیات چې کوم دي هغه ټول دې جرګه کې چې کوم دي هغه ورسره راغلي. خو هغوی نن دا خبره ورته بیا وکړله چې تاسو افغان حکومت ته ووایئ چې هغوی دا مورچه باندې کار بند کړي. بیا چې کله په مورچه ډزې خو بند شوي دي چې شو دا په دې باندې عمل درآمد خو شوی دی، دا د جرګې یو هغه دی، خو بیا ورپسې دا نکته ده چې په مورچه باندې کار بند شي او د مورچې د کار د بندېدو نه پس په بیا د تورخم ګیر د کولاوېدلو خبره کېږي. نو سبا له به هغوی د هغه طرفه پیغام راوړي چې مثبت پیغام وي او که هغه پیغام وي، خو اصل کې موږ له خو چې کوم ښکاري سر چې دوی مورچه کومه پورې ترېنه دستبردار کېږي نه او د دې هغه نه کوي، نو دلته ګیټ خو زموږ حکام نه کولاوي، نو دا شی به مخې ته وي. نو الله دې وکړي چې اوس د هغوی په زړه رحم ننوځي او د هغه خپلو افغانانو فکر وکړي. زموږ خو محمد الله دا دوی چې کوم د دوه طرفه جرګه چې کېږي نو دا په کوم ځای کې کېږي؟ دا په تورخم بارډر باندې کېږي؟ دوی اخوا ځي هغه دې خوا راځي؟ بس دا تورخم بارډر دا 0 پوینټ سره بس دی یا خوا وراوښتي یا دې خوا راوښتي، بس همدغه ځي کې داسې نه ځي چې یا خوا مارکو ته ځي یا ډاکې ته ځي یا هغوی داسې راځي په لنډي کوتل کې، بس هم په دې 0 پوینټ اخوا دې خوا دې ځایونو کې جرګه کېږي. بس دوی د جرګې بس چې کوم را سره راغلي دوی را سره خپلې رابطې وي هلکه راشئ او دوی ورکوشي د تورخم نه او هغوی د کوم کابل نه چې کوم د هغوی تاجران دي یا علما دي یا پکې څوک قسمه خلک دي په جرګه کې دا ګاډي چې کوم دي که نه، دا ګاډي چې کوم د تجار چې پکې د خپل سامان وړي یا بزنس کمیونټي چې کوم ده نو دا ولاړ دي تر اوسه پورې؟ مطلب دا چې سپلای لاین معطل دی، سپلای لاین معطل. ډېره مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسئ، اواز کوم ډک پرابلم دی. ښه جي ناجو ما هغه ځای کې ولاړه ده کوم ځای کې چې وه، دا زما په خیال باندې نن یې 30 ده که څه 30 ورځ ده او یوه مورچه چې ده د هغې نه دواړه فریقه خاص کره افغان حکومت ته دومره غټه ایشو جوړه کړې ده چې هغه تلخي هم روانه ده، کشیدګي چې کوم ده په هغې کې هم ورځ ورځ اضافه کېږي، پروپاګنډې هم کېږي، د یو بل خلاف چې دی نفرت په هغې کې اضافه هم روانه ده او یوه مورچه ده. د هغې نتیجه اوس دا ده چې د دواړه طرفه نه صرف دا چې روزانه په کروڑونو روپو چې دی هغه نقصان کېږي، بلکې هغه خلک چې هغه به په ویزه باندې یا پاکستان ته راتلل د علاج دپاره یا هغه سټوډنټس چې هغې ته پاکستان سکالرشپس ورکړي هغې ډېر زیات متاثره کېږي په ډیلی بیسس باندې. دغه خلک چې کوم دی هغه دغه د مریضانو له واحقینه یا رشته داران یا دغه سټوډنټس چې کوم دي
چې په هغه کې زیات کسان چې کوم دي هغه په اسلام آباد او په پېښور کې سبق وایي، په زرګونو باندې دي. تقریبا 3 میاشتې مخکې هم 2,500 افغان سټوډنټس چې کوم دي چې هغه کې ماشومان هم شامل وي، هغې ته پاکستان سکالرشپس ورکړي دي. په کار دا ده چې د دواړه طرفه چې کوم حکام دي، متعلقه خلک دي، هغه دې په خپلو رویو باندې نظرثاني وکړي او د مورچې دغه خبرې نه چې دومره ضد جوړ شوی دی، په کار دا ده چې د هغې یوه لاره چې د هغه مخې ته راشي. دغه رنګې ما چې کومه خبره کوله د محمد الله افریدي د خبرو نه مخکې چې په 2 غټ اپریشنز چې کوم دي هغه لانچ شوي دي د کالدم ټي ټي پي د طرف نه، اپریشن الخندق، او د دغه اپریشن الخندق لاندې چې کوم دی په تېرو 4 ورځو کې تقریبا 15 حملې چې کوم دي د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې شوي دي. موږ دا ویلی شو چې نیمه خیبر پښتونخوا چې کوم ده دا د جنگ په حالاتو کې ده، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې دی هغه موږ ته بالکل ابسنټ ښکاري، لا تعلقه موږ ته ښکاري. او هلته کې چې ما څنګه په سټارټ کې خبره وکړه چې زموږ فورسز یا ریاستي ادارې چې کوم دي چې د هغې ذمواري د سکیورټي حالات چې کوم دی هغه په کنټرول کې ساتل وي، هغو به امر مجبوري په جنوبي وزیرستان کې او په ټانک کې چې دی د یو محدود یا جزوي کرفیو چې دی د هغې اعلان کړی، نن د باقاعده د هغې آغاز شوی دی. محمد وسیم چې دی زموږ ډېر تکړه کشر دی جنوبي وزیرستان نه، وانا نه، زموږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام عقیل صاحب، څرنګه خیر ده؟ تاسو څنګه روژې مو څنګه روانې دي؟ الحمدلله سدي ته وایه خیر ده؟ شکر دی. بس موږ خو هغه بیګم ما چاته خبره کوله، ما ویل چې موږ داسې حالاتو سره مخ یو چې د روژې میاشت وي نو هغه د امن وي، د عبادتونو وي، هغه د آرام هم وي، د سړی پکې مطالعه پکې وکړي، سړی چې کوم دی رشتهدارانو سره دوستانو سره ناسته پاسته وکړي. که په موږ باندې چې دی چې څنګه روژه شروع شوې ده داسې یو جنګ مسلط شوی دی چې په چلې نه پوهېږو چې یاره د دې نه به وضو څنګه، نوم د اسلام استعمالیږي، علما چې کوم دي هغه پکې نه پرېږدي، سیاسي لیډران چې کوم دي هغه پکې نه پرېږدي، پولیس والا چې کوم دي هغه جزانان خو په سر باندې راغستې دي، د فورسز کاروایي. وسیم د جنوبي وزیرستان او د دغه چې کوم د ټانک کې د کرفیو چې کوم اطلاعات مخې ته راغلي دي، د دې تفصیلات راته ووایه چې موږ پرې لږ پوه شو چې دا څه روان دي. اچھا سدي دا خو دا ستا چې مطلب پرون چې کوم ډي سي ناصر صاحب ورسره ډي سي اپر لود ورسره نوټیفیکیشن جاری کړه که نه، چې مطلب 17 تاریخ سحر 6 بجې نه ماښام 6 بجې پورې به مطلب مین روډ بند وي که نه، ځکه چې مطلب دلته آلریډي تریټس دي که نه، مطلب دلته سرکاري کانوایي چې کومه درومي که نه ته تریټس دي، او سرکاري کسان ته مطلب اکا کلاس 4 وي که مطلب افیسر رینک وال وي که نه، بیا دی د دغه غه دپاره که نه حفاظتي اقدامات کړي وي که نه، کرفیو ولګوله که نه، او تقریبا 6 بجې ختم شوله کانوایي مطلب په خیر سره ورسېدله خپل منزل ته که نه. نه نه اولنۍ ورځ وه. جی اولنۍ ورځ یې وه که نه، یوه ورځ کرفیو وه که نه، او کرفیو اوس ختم شوه. او بالکل، او کرفی ختم شو کنه، ځکه چې کنوایي په خیر سره ورسېدله، او مطلب دا کنوایي چرته تله، دا کنوایي چرته تله، او دا چا کنوایي وه په دې کې څه؟ دا کنوایي سپیشلی مطلب دلته د چې کوم د پاک آرمي او پاک ایف ځوانان وي، جی سکیورټي فورس چې کوم کنوایي وه که نه، ځکه چې اختر ته درومي خلک چوټۍ دي که نه، او دلته حالات دا مره کریټیکل ده سر چې مطلب 10-15 دن چوټۍ مخ ته ورته میلاو دي، خو مطلب څوک مومنټ نشي کړی که نه، او مطلب هر انتظام ډېر کړی مطلب دا دلته څوک ورتي کې خپل کور د خپل یاتي یو امید وي که نه، بیا احتیاط پکار وي که نه، مطلب ما لږ په دې باندې کلیر که دا کانوایي چې کوم وه نو دا د جنوبي وزیرستان نه د سیټل ایریا ته لاندې راکوزېده؟ بالکل، دا تقریبا د ټول وزیرستان اپر لور چې کوم هلته بریګیډ وي، یونټ وي، هیډکوارټر وي که نه، دا مطلب کمباین راکړله، دا به تقریبا په جنډوله کې مطلب سره کمباین کېدله که نه، او جنډوله نه به سیده په ټانک، او ټانک نه سیده ډي خان ته، او ډي خان ته به تله که نه، ځکه چې مطلب د مسعود علاقې او د وزیر علاقې چې کوم مین روډونه وي دا بند کړي وي که نه، او خلکو مطلب ډېر ښه ریسپانس وکړه نه، خلک ډېر کوآپریشن وکړه، ځکه چې روژه وي که نه، خلکو کاروبار روزګار وي، خو بیا دی هر شی ورته بند کړو، او ډېر ښه ریسپانس یې وه. لکه خلکو رضاکارانه طور له چې دی نو د دغه تریټ په پس منظر کې چې دی تعاون وکړو د انتظامیه سره.
بالکل تمونی هو کو بل نن سبا سرجید حالات ډیر سخت کریټیکل دي دلته کنه او دلته سپیشلی تقریبا د یو دوه هفته کېږي چې علماء کرام ډیر زیات ټارګټ کېږي کنه او تقریبا او واقعي ډیر زیات تر اوسه پر مطلب تقریبا میاشت کېږي چې مطلب څلور کسان واکړي وی یو اخلاص کړای دی یو دوه سیستم حل کړ دی او یو ډاکټر دی کنه تر اوسه پر هم ورکړي ها حالت جنگ دی کنه حالت جنگ کې هم دغه سيزونه وی پکې وسیم د انتظامیه څه وای چې سبب هم کرپی وی یا دغه نننې ورځ پورې د سلسله چې د محدوده و دا خو سرجی او نوټیفیکیشن یو کوم مطلب نن ختم کړل کنه یو ورځ او بیا ختم کړل کنه او د خلکو ډیر ښه ریسپانس وکړه ځکه چې کوم ځای کې د خلکو ریسپانس وی الته به مطلب زیاده کرفي نه وي چې خلک مطلب کې انټرېستډ نه وي کنه خامخا مجبوری به دی بیا زیاتوي جی دلته خلکو ډېر ښه ریسپانس دی کنه ان شاء الله امید یو دلته چې کوم ماشاءالله د فورسز اوس کاروایان دي ډېر تیز شوي دي کنه او دا څه مطلب کېدای شي تاسو د سوشل میډیا باندې دلی دلته خو زه بیسیکلی دا وانه یم کنه او دلته چې کوم لوکل خلک دي چې مطلب د دې بچیان د مطلب کلیوال په داسې غلط کارونه کې انوالو وي په مسجد کې اعلان وکړي چې مطلب مسجد پلان کې مې بچای دی او رمه دی کنه د سره زما هیڅ تعلقات نه کنه اظهار لا تعلقي چوته وي بالکل بیا دا مطلب اوپنلی خلک پوه شي کنه آیا دا سره روان دي غلطه خبره ده څوک سپورټ کوي نه مطلب خپل بچای څوک نه سپورټ کوي سر خلک پوه شي کنه چې دا مطلب بد امني راځي کنه د سره کاروبار روزګار او مطلب معاشي لا سره ډیر کمزور شوی او امن خو الریډي مطلب خراب دا اول نه کنه بیا چې عوام سره شي ان شاء الله بیا به امن مخته کامیاب شو ان شاء الله دا وسیم دار ته وای چې انګور دا چې کوم کراسینګ پوینټ دا غڅ پوزیشن دی هغه بند دی کولاو دی د انګور د سجی سبا ان شاء الله که خیر و افتتاح کیږي کنه او سبا افتتاح کیږي ان شاء الله د وانه با غاډي وردرومي انګور د بارډر باندې انشاء الله کراس کوي د افغانستان سایت ته ان شاء الله غاډي کراس کیږي دا خبر دی ډیر مننه په دې خبر باندې خبره چې دی ختمو چې یو خبر پکې عمر راغی چې انګور ډیر مننه انګور د چې د جنوبي وزیرستان کې کراسینګ پوینټ او افغانستان ته د تګ راتګ چې ډېر خلاره دغه رنګي په شمالي وزیرستان کې چې دی نو غلام خان کراسینګ پوینټ ډېر زبردست روډ چې کوم دی هغه جوړ دی بالکل د انټرنیشنل لیول یو روډ دی صرف د امن مسله ده د پاکستان او د خاص کر د خیبر پختونخوا او د افغانستان سره چې زمونږ د تجارت څومره امکانات دي یا څومره اپورچونټیز دي دغه لپاره د پاکستان ریاستي ادارو چې دي هغه کوشش کړی دی چې سہولیات چې کوم دي په هغه کې اضافه وکړي خو بنیادی خبره د امن ده او د بدامنۍ یو بنیادی وجه کېدای شي چې هغه دا وي چې بعضې عناصر بعضې ګروپونه بعضې پراکسز نه غواړي چې د پاکستان په لاره باندې د افغانستان ته او بیا سنټرل ایشیا ته چې د هغې ته دی تجارت وشي تګ راتګ دی وشي دغه رنګې د خیبر چې کومه ایشو ده محمد الله په هغې باندې خبره وکړه چې هغې باندې جرګې چې دي روانې دي هغه چیک پوسټ په لانجه باندې تقریبا 30 څلوېښتمه ورځ ده چې تګ راتګ او تجارت چې دی هر څه بند دي هلته کې هم د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د جدید بزنس ټرمینل آغاز چې دی څو کاله مخکې شوی دی او دې ټایم کې په هغې باندې کار چې دی اخري مرحلو کې دی او بل طرف ته یو بل خبر چې د اختصاص سره خامخا شیر کومه هغه دا دی چې د سی پیک چې نوې کومه یو سټرکچر میپ چې کوم دی هغه مخې ته راغلی دی نو په هغې کې د پیښور نه د تورخمه پورې پټلۍ چې ده د دې د عصر نو تعمیر یا بحالۍ پیسې چې کوم دي هغه پکې شاملې دي او هغه تقریبا 50 ارب روپۍ دي خبره صرف هغه ځای کې راځي چې امن کله راشي نو د هغې نه بعد تاسو یقین وکړئ چې د خیبر پختونخوا د بلوچستان چې پسماندګي ده لږه ډېره یا کم غربت دی یا دلته کې چې کومه بېچیني ده په دې کې به دومره حده پورې کمی راشي چې څوک تک تصور نشي کولی ځکه چې خلک چې کوم دي هغه د بل سره د هغې رابطه کاري وشي د هغې د یو بل مفادات چې کوم دی هغه مشترکه وي او دغه خلک د پاکستان خلک چې کوم دي چې هغې کې زیات 90% پښتانه وي پکې خاص کر ټرانسپورټ چې کومه شعبه ده چې هغه 90% په پاکستان کې هغه د پښتنو په لاس کې دی پاکستان کې د پښتنو ټول نه غټ بزنس دی هغه په سند کې هم دی هغه په بلوچستان کې هم دی هغه په پنجاب کې هم دی هغه په کشمیر کې هم دی خیبر پختونخوا کې خو دی نو په زرګونو باندې خلکو ته
په هغه کې روزګار وي، د هغو بزنس چې دی هغه پکې روان وي. د هغې لپاره امن ضروري دی، او د امن چې کوم صورتحال دی، ما چې څنګه وختي تاسو ته خبره کوله چې یو طرف ته د کلدم ټي ټي پي له طرف نه د غزوه الخندق په نوم باندې یا د اپریشن الخندق په نوم باندې د کاروایو اعلان شوی دی، په هغې باندې عمل درآمد شروع دی. د بل طرف ته بلوچستان چې دی، په بلوچستان کې هم بلوچ لیبریشن آرمي خپل کاروایانې چې دي هغه تیزی کړي دي، او بدقسمتي ده چې د دغه دواړو ګروپونو د دغه دپاره د سرپرستۍ دپاره یا سهولتکارۍ دپاره د افغانستان ځمکه چې د بوجوه هغه استعمالیږي. د انډیا خپل یو رول دی پکې. داسې خبرونه هم دي چې کوم د بلوچ لیبریشن آرمي چې کوم مشر دی بشیر زیب بلوچ، هغه د جعفر ایکسپریس چې کومه حمله شوی یا بیا کوم اپریشن شوی په هغه ټایم کې هغه په سراونډینګز ایریا کې ګردونواه کې خوا او شا کې چې دغه موجود او هغه په هغې کې وژلی شوی دی. بیا پرون چې بیا په نوش کې کومه حمله شوې ده د اف سی په کانوای باندې، په هغې کې ویل کېږي چې د هغه یو رور چې دی هغه پکې هم لګېدلی دی. خو مجموعي طور لکه مونږ وګورو نو د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا دا چې دي دا په حالت جنگ کې دي، او هم دغه وجه ده چې سبا چې دی دا ډېر غټ خبر دی. سبا به یو ډېر غټ بریفینګ چې دی هغه به ورکړی کېږي د ملیټري اسټابلیشمنټ له طرف نه. پارلیماني لیډران چې کوم دي هغې ته وزیر اعظم صاحب به په هغې کې کښېني سبا یا بله ورځ، د ډېر زیات امکانات دي. اباسین صاحب زموږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم اباسین صاحب. وعلیکم السلام. وکیل صاحب خیر تاسو څنګه جی؟ ډېر خوشحاله یم جی، او زموږ دپاره فخر خبره ده چې پروګرام کې تاسو حالانکه په سفر کې هم یئ. الله خوشحال لره عزتمند شي. اباسین صاحب ټوله دنیا کې چې دی که نه د روژه چې ده د امن میاشت ګڼلی کېږي، خلک مطالعه کوي، خلک چې دی د قرآن ترجمه کوي، خلک د علماو سره رابطه کوي، د یو بل سره اظهار همدردي کوي، یو بل ته چې دی روژه ماتې لیږي یا انوایټ کوي پکې. زموږ خو چې روژه شوره شوې ده نو جنګ دی د ورځې چې دی 15 حملې کېږي، 10 حملې کېږي، 20 حملې کېږي. دا پښتنه ځمکه چې کوم ده دا د تاریخي طور تاسو په دې باندې چې د تحقیق هم د تاریخي طور له دا جنګونو په ولقه کې پاتې شوې ده. په منځ کې څه مسله ده، زموږ د جغرافیا څه مسله ده، یا زموږ دشمنان زیات دي، مسله کوم ځای کې ده جی؟ وکیل صاحب دا خو چونکې سیاسي مسلې دي او پای باندې تاسو زمانه ډېر ښه پوهېږئ، خو زه به درته خپل ادبي تاثر وړاندې کړم. او هغه دا دی چې اکثر د عالمان تقریر کوي چې کله څه ووایي د اخر کې وایي دا زموږ د عملونو نتیجه مکافات عمل دی. مکافات عمل دی. نو خبره چې داسې ده چې اختیار د ملک چې نو هغه د ملک د پالیسي سازانو سره جی جی او د ملک پالیسي چې څنګه جوړه شي. اوس لکه زمونږ تاسو ګورئ چې زمونږ د وطن خارجه پالیسۍ ته ګورئ، مونږ اسلامي جمهوری پاکستان دی او زمونږ د ایران او د افغانستان او د هندوستان درې واړو سره تعلقات خراب ښه نه دي. د هغې به وجوهات کېدای شي چې د هغې قصوري، خو زمونږ په کار دا ده چې زمونږ ذمهواري دا وی چې مونږ د دې خلکو سره رشتې قایم ساتلي وي او دوی مو ښه ساتلي وي. صحیح. بله دا ده چې د افغانستان نه مونږ سر ټکو چې افغانستان مونږ سره دا کوي او مونږ سره هغه کوي او مونږ سره هغه کوي. نو د افغانستان ګاونډیان خو تاجکستان هم دی او ازبکستان هم دی او ایران هم دی. صحیح. هغه خو ته شکایت ونکو، مونږ ته ولې شکایت کوو؟ نو مطلب چې بیا به مونږ په خپل ځان هم نظر ساتو. بالکل. نظرثاني خو نظرثاني په کار ده چې زمونږ پالیسو کې کم ځای کې چې د ایرر د مسله ده پکې غلطي ده پکې چې هغه دغه لرې کولو کوشش وشي. او جی سی بل دا چې زمونږ تاجر چې دی هغه بې قراره دی، زمونږ صحافي چې دی هغه بې آرامه دی، زمونږ دانشوران چې دي هغې بې کوره دي، هغې لګیا دي ټول وایي چې یاره دا څه کېږي. نو د دې وجه دا ده چې په کار دا ده چې مونږ د نورو خلکو دپاره د قربانو په ځای باندې د خپل وطن د آبادۍ سوچ وکړو. اباسین صاحب که مونږ وګورو لکه هم دغه چې تاسو وایئ چې دا خو سیاسي دغه و، تاسو بالکل ټیک ټاک چې سیاسي خبره وکړه او دم داسې زمونږ د افغان پالیسۍ ته هېڅوک هم چې دی داسې آیډیل ورته نه شو ویلی، خو هغه ویلی دغه دی که نه متل دی چې پړق خو د یو لاس نه نه خیږي که نه. لکه هلته کوم مسله ده د پښتنو مستقبل چې دی هغه تاسو ته څه ښکاري چې هغه کم اقدامات په کار دي چې د پښتانه خو په 2 غټو ملکونو کې چې دي تقسیم دي. پاکستان په خپله باندې یو حقیقت دی، افغانستان چې دی په خپله باندې یو حقیقت دی، دغسې نور قومیتونه چې کوم دي هغه هم تقسیم دي، بلوچ هم تقسیم دي، پنجابیان چې کوم دي هغه هم د انډیا په بارډر باندې، کشمیریان هم دغه دي.
دا د داسې کم 2-3 تجاویز ستاسو په ذهن کې چې دي چې هغې په هغې کو موږ عمل وکړو نو د پښتنو چې ولسي کچ باندې کم دا تلخي ده یا کشیدګي ده دواړو ملکونو په دې کې کمی راشي او دا څومره ضروري ده؟ اول خو چې داسې دی چې د پښتنو بیل د ژوند تصور یا د پنجابیانو یا د بلوچیانو بیل د ژوند تصور هیڅ نشته فی الحال. د هغې وجوهات دا دي چې پاکستان په داسې ځای کې دی چې نیم پنجابیان په هندوستان کې، نیم پاکستان کې، نیم بلوچیان په ایران کې، نیم په پاکستان کې، نیم پښتانه دغسې په افغانستان کې، نیم دلته دي. او دغه حال د سندیانو هم دی او دغه حال د نورو قومونو ان تر دې د کشمیریانو هم دی. نو دوی په حیثیت قوم، په حیثیت اتنیک ګروپ هیڅ سرګرمي نشي کولای. د هغې وجه ده چې په 2 هیوادونو کې تقسیم دي، د دواړه هیوادونه چې څه کوي هغه به ورسره کېږي. نو د دوی فی الحال لا په لاسو کې دومره زور نشته چې د یو بل سره یو ځای شي او څه مخکې لاړ شي. زه داسې ګڼم. او تر څو چې په پاکستان کې دننه اوسېدونکي پښتانه دي نو خو انتهایي مظلوم پدې دي چې د 13 کالونو د افغانستان جنگ هم دی ځپلی دی او خپل جنگ هم ځپلی دی. صحیح. نو دغه جنگ د ځپل کېدو له وجې نه په کار دا ده چې دوی په یو وخت باندې یوه فیصله وکړي. او هغه فیصله دا ده چې یاره مونږ به د خپلې خاورې ته هر هغه څوک چې دلته شر راوړي به نه پرېږدو. صحیح. نو چې شر پسند دی لرې کو هر څه ټیک شو. دلته چې شر راځي نو هغه مطلب دا دی په کومه لار راځي او څوک یې راولي او څنګه راځي دا بېلې خبرې دي. خو چې شر راځي د هغه شر مخنیوی ټول په شریک وکړي نو هله به حالات ټیک شي. بل داسې ده چې زمونږ د صوبایي حکومت دلچسپي په کار ده که دوی دلچسپي واخلي او دوی په اخلاص باندې عمل وکړي نو ډېر زر دا معامله قابو کېدی شي. عباسین صاحب اوس تاسو والا ایریا ته چې دی راټوپ پکوه مونږ ټوله پیژنو. زما خو ډېر زیات خوښ دی خلیل جبران صاحب او په ډېر محدود علاقه کې چې کوم دی هغه د جنگ خلاف افسانې هم لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. هغه چې دي د هغه اقوال ډېر زیات مشهور دي پکې. څه وجه ده یا تاسو د دې نه ستاسو کمنټس به څه وي چې د دې دومره اوږد جنگ باوجود د پښتنو د مظلومیت یا د پښتنو د طاقت یا د دیو د هغه ټرو هیسټري چې ورته وایي د هغې په حقله باندې زموږ دانشورانو خپل کردار چې دی هغسې ادا نه کو لکه څنګه چې په دومره محدود علاقه کې د خلیل جبران غوندې یو دانشور هغه را پیدا شو، هغه پوره هغه د معاشرې هغه انفراسټرکچر چې کوم دی هغه تینکینګ پاور چې کوم دی هغه یې بدل کړه. د خلیل جبران په وخت کې سوشل میډیا نه وه. کله دا ده چې په سوشل میډیا باندې د یو بل د کاونټر کولو لپاره قسم لوبې کېږي او زمونږ څومره خلک مونږ بیلل دا مونږ به لرې نه ځو. مفتي منیر شاکر ته لاړ شي، نږدې لاړ شي، دا نږدې خلک چې کوم مړه دي که نه زمونږ دا زمونږ پولیس افسران چې کوم مړه دي ملک سعد او زمونږ دا هغه خلک وو چې دوی رښتیا ویل او دوی ایغه نیغه خبره کوله او دوی قدم اوچتو او دوی کار کوو. هر د خبرې سړی په قبایلي سیمه کې وجله شوی د جرګې مشر د سیاسي سړی هغه ټول د منځه لرې کړی شوي دي. نو چې دلته څوک خبره کوي نو هغه خبرې ته نه پرېږدي څوک. نو دې وجې نه اوس حقه وینا یو ځل بیا سر نظرانه کې غواړي منصوره راشه څوک په دار د ورختو نشته. نه نو څومره تاسو پر امید یې چې ګورئ جي تاسو د جغرافیې خبره وکړه، تاسو په سفر کې هم بس اخري سوال دی جغرافیه چې دا زموږ دپاره دغه هم د بدقسمتي هم د خوشقسمتۍ کې هم دا موږ کنورټ کولی شو، ځکه چې که تاسو سنټرل ایشیا ته د مستقبل د قوتونو یا د طاقتونو یا د تجارت یا د بزنس یا د نور وسایلو چې دی د هغې هغه د ترسیل یا د تګ راتګ که معاملات چې وي نو زموږ جغرافیه چې د پښتنه سیمه بلوچ سیمه دا خو ډېره اهم ده پکې. دا د بلوچستان د پښتنو دا مقدمه تاسو ته پکې ولې مسینګ ښکاري؟ ځکه چې بلوچستان کې خو پارټي 3.4% غټ ښارونه تاسو په خپله باندې ډېر زیات ځای راځئ، هغه خو د پښتنو په ولقه کې دي. خو دا موږ د اوسني جنګ ته چې وګورو په دې کې د بلوچو خبره کېږي خو د بلوچستان د پښتنو نه کېږي. اصل کې د بلوچستان د پښتنو خبره په پاکستان کې نه کېږي او په پښتانه خو خپله خبره کوي. لکه موږ زه تا ته مثال در کوم عاقل صاحب چې په دا کې اکاډمي ادبیات پاکستان په بورډ اف ګورنرز کې زه وم، په هغې کې د بلوچستان د پښتنو نمایندګي نه وه. د براهویانو د بلوچستانو نمایندګي وه، د بلوچستان د پښتنو نمایندګي نشته. دغسې په نیشنل هیریټیج اینډ کلچر ډویژن کې د بلوچستان د پښتنو نمایندګي نشته، ایون د کراچۍ د پښتنو نمایندګي نشته. شاباش. نو دلته په کار دا ده چې کوم ځای کې کم خلک اوسېږي په کم پرسنټیج کې
هغه له پکار د چې هغه سره نمائندګي ورکړي شي. په بلوچستان کې د 40% پورې پښتانه اوسېږي، دا هغه کارن نمائندګي پکار ده بیخي. نو دغه وجه نه دا د اسټابلیشمنت د موارد چې دغه پوره کی. بل دا شیز د پاکستان کې یو بل شی ما محسوس کړی، شاید چې د اسټابلیشمنت په ذهن کې دا خبره ناشته چې یو پنجابي نېشنلیست شو نو لکه د پاکستان خلاف شو، یو سندhe نېشنلیست شو نو لکه د پاکستان خلاف کلم نه دا نظریه چې دا MQM سزا وکړه، مهاجرو سزا وکړه، پښتنو سزا وکړه، او د دې نه پس چې څوک په دغه نوم سره چتای نو هغه لګیا د سزا خوري. مطلب کو د پاکستاني اسټابلیشمنت دغه اپروچ نو په دې باندې نظرثاني پکار ده نه د پکار ځکه چې د خپل قومیت سره مینه کول چې کوم دي دا خو یو پتریخ عمل دی چې ته د خپل زرګونو کالو اتنیسټي سره مینه ونه کوي نو ته د سونو کالو یا د سو لسیزو د وطن سره څنګه مینه وکړي. اصل خبره دای کنه مطلب دا چې ټول کبلوچه د کسنده د پنجابي د پښتون د اویا کالو پاکستاني په سینه پورې نیولې او قبول کړی دی. نو چې قبول کړی دی نو تاسو په کار د چې اسټابلیشمنت لا په کار دي چې د دیو هغه اتنیسټي قبول کړي، هیڅ مسله نشته. ورته وایي چې دا تاسو خپل اصل نسل دی او دا خپل وطن دی او راځي چې یو ځای اوسئ. یو ګلدسته به جوړه شي، خپل ګلدسته به جوړه شي. بالکل. ډېر مننه باسن صاحب، ډېر مننه. ډېر خوشاله ډېر باسن صاحب چې د بکه هغه چسکه پکې هم نه کنه خلیج جبران په وخت کې وشه ده وین دغه نو ده سوشل میډیا نه. طاهر خان صاحب ما ته میسج کړی و چې زه بل یو انټرویو کې نښتی مخ بیا هم ټرای به کوو. دومره خبرې موږ وکړې بیا هغه دغه ته راځم د اباسین صاحب دغه خبره چې دا به لږ زه مخکې ویسم زه به خپله تجزیه چې دا یا تفسیر هغه به سره هم جاري ساتم. دغه سوال چې ما وکړو د بلوچستان په حواله باندې، د بلوچستان چې څومره غټ ښارونه دي دا خبره ډېر په غور باندې اورېدونکو او کتونکو واورئ. د بلوچستان چې د کوټې سمیت څومره غټ ښارونه دي هغه ټول د آبادۍ د تناسب د کاروبار په حواله باندې د سیاسي سرګرمو په حواله باندې هغه د پښتنو دي. د بلوچستان چې څومره رقبه ده هغې ته موږ د پاکستان د رقبې نیم ویلی شو. 40% د پاکستان چې کوم دی هغه مشتمل دی په بلوچستان یا د بلوچستان په رقبه باندې. آبادي د ټولو نه کمه ده او هم دغه وجه ده چې په بلوچستان کې ګوریلا تنظیمونه چې کوم دي یا ګروپونه چې کوم دي هغه ډېر په اسانه باندې خپل ځان پټ هم ساتلی شي. تاسو یقین وکئ ما لږ ډېر د هوایي جهاز نه چې د بلوچستان لږ ډېر کتلی دی چې هلته کې د یوې آبادي یا د یو هوټل نه د بل هوټل ته د رسېدو پورې یا د یو پمپ نه د بل پمپ ته پورې د رسېدو پورې 5 ګنټې چې کوم دی که نه په منځ کې به تاسو ته انسان هم نه ښکاري، تاسو ته به مرغۍ هم نه ښکاري، تاسو ته به د اوبو درک هم نه لګي. داسې دومره غټه صوبه ده. خو په دغه صوبه کې چې کومه مهذب علاقې دي هغه علاقې چې هلته کې زراعت دی، هغه علاقې چې هلته کې بې پناه فروټ دي. د بلوچستان خلک د افغانستان نه دغه کوي د انګورو ذکر کوي. د بلوچستان چې کوم پښتنه سیمه ده د کوټې نه واخله بیا د جوبه پورې په دې کې په لکونو ټنه باندې انګور چې کوم دی هغه پیدا کېږي او هغه بهر ملکونو ته لیږلی کېږي او دا ټول پښتنې سیمې دي. دغه رنګې په جوب کې چې کومه یو غریزه علاقه ده او هلته کې چې کومه چلغوزي پیدا کېږي تاسو یقین وکئ چې دغه بیا دغه سلسله د جوب نه راواخله او د شمالي او جنوبي وزیرستان پورې راغله ده دا د اربونو ډالرو د کاله صرف چلغوزي چې کوم دي که نه دا خدای پاک موږ ته راکړي. په بلوچستان کې کو بیا موږ د ګوادر خبره کوو یا د نورو هغه انټرنیشنل پراجکټس خبره کوو. ګوادر بې شکه چې په بلوچ علاقه کې دی خو د ګوادر چې کومه فایده بیا سنټرل ایشیا ته رسي نو هغه به د پښتون بیلټ نه راځي او هغه به په 2 لارو باندې ورننوځي سنټرل ایشیا ته. یو تورخم په خیبر پښتونخوا کې او بل چې دی چمن. نو دغه وجه ده چې د دواړه صوبې چې کوم دي د مختلفه جنګ په ولقه کې دي. فضل رحمان دی. فضل رحمان السلام علیکم. فضل رحمان وعلیکم السلام. مغرب صاحب څنګه وي؟ څنګه تاسو ښه؟ روزه خو ښه ده خو بس د تم خبرونه را لېږې د مامندو نوم خبر راځي چې کله واتساپ کولاو کې نو اولنی خبر پکې دی چې دومره مړه شو او دومره چې کوم دی په پولیس حمله وشوه او دومره چې دی
یو مشر باندې ډزې وشوې او پلانې او دغه څه ووراله په درامانه تا په ټولو څیزونو باندې چې دي هغه کار هم کړی دی مجموعي طور داسې څه وجه راله چې اچانک چې دی په دغه جنګ کې اضافه وشوه او د دغه جنګ چې کوم شولې دي یا د هغې چې کوم اور دی د هغې نه خاص کر ممن او باجوړ چې څومره متاثره دي هلته کې د لا اینډ ارډر سچویشن چې دی نو هغه څه دی بالکل څنګه چې عقیل صاحب تاسو خبره وکړه چې یو خو د بده مرغه کلم چې زه د باجوړ خبره صرف کومه نو کلم چې د روژې میاشت راځي په باجوړ کې دا په ریکارډ دي چې 13 روژه او د دې نه وړاندې روژه چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په روژه کې چې کوم مبارک هم میاشت ده په دې کې د حالات دومره خراب شي که موږ د باجوړ خبره کوو اورال د خیبر پښتونخوا او دغه رنګ د بلوچستان حالات په ټولو کتونکو اورېدونکو ته معلومه ده چې څه پیښې روانې دي باجوړ کې د کال 2008 چې کوم دغه پوجي اپریشن شو د هغې وروستو چې کومه سلسله روانه ده د هدفي وژنو دا وخت ټارګټ کیلینګ چې ورته وایي ټارګټ کیلینګ چې کوم دی دا وخت په وخت باندې کېږي او په باجوړ کې تقریبا دغه 2008 د وروستو میاش یا 20 ورځې یا 15 ورځې د مۍ بیا ټارګټ کیلینګ وشي مشران پکې ټارګټ کېږي عام ولس پکې ټارګټ کېږي پولیس سکیورټي فورسز پکې ټارګټ کېږي او بیا د روژې میاشت خو د دې لپاره ډېره زیاته مشهوره ده چې 13 روژه کې ډېر زیات خلک په ټارګټ شوي او دا به اکثر داسې کېده چې د روژې د شلمه چې کوم د دې نه وروسته به دا ټارګټ کیلینګ ډېر زیات سیوا کېده دا وار په 2 مارچ باندې چې کوم بابا جوړ کې د دې نه وړاندې خو په پولیو ډیوټۍ باندې مامور چې کوم کسو په ماموندو کې د مډوله سیمه کې هغه وشته شو د روژې نه وړاندې بیا په 2 مارچ باندې دلته کې پنایت قلا کې پولیس یو ځوان چې کوم دی هغه په ماښام کې د روژه ماتي لږ ساعت وړاندې ټارګټ شو هغه ووژلی شو بیا د دې نه وروسته سلسله روانه شوله بیا څرنګه چې نور خیبر پښتونخوا کې په مختلفو ځایونو کې په چک پوسټونو باندې حملې کېږي د شپې دغه رنګ په باجوړ کې صورتحال روان دی وخت په وخت باندې دغه په چک پوسټونو باندې هم حملې کېږي او دا ور لږ کوم د عام خلکو خبرو کو نو خلک لږ ورخطا شوي دي او خلک دا ور ځکه ورخطا شو چې نه یوازې په باجوړ او مومن کې بلکې ټول خیبر پښتونخوا او د بلوچستان حالات چې خلک ګوري نو خلک ډیر زیات تشویش ته دا لاړ چې دا په یو ځل څه وشو دا صحیح نو عام ولس کې لږه ویره تر حاله پیدا کړې ده خو باجوړ نور کله باجوړ خبر جنرال کو نو دا یو خبر دلته کې د شکر وړ چې دلته کې داسې بمی چاودنې او دغه چې کوم دی دغه لږ کمې دي دغه څه نشته دی الحمدلله په دغه لحاظ سره باجوړ بیا ډیر ښه دی خو ټارګټ کیلینګ چې کوم دی دا وخت په وخت باندې کېږي او د دې نه علاوه په باجوړ کې چې کوم اورال د سکیورټي صورتحال نو پولیسو چې کوم دلته کې ډسټریکټ پولیس افیسر دی ضلعي پولیس مشر موږ هغه وینو چې وخت په وخت باندې مختلفو تانو تنظیم دلته کې د دیو چې کوم فورسز دي سکیورټي فورسز او دغه چې کوم عسکري حکام دي هغوی له خوا هم سکیورټي ډېره زیاته ټیټ کړی شوې ده سخته کړی شوې ده او خاص کر بیا که موږ د هیډ کوارټر ښار خبرو وکړو دلته کې خو ډېر زیات سخت انتظامات نیولې شوي دي او دا ده چې څنګه چې په نورو سیمو کې مختلف قسمه تریټس دي داسې باجوړ کې هم دا ویل کېږي چې هر څومره سرکاري خلک دي هغې ته مختلف ادارو نه هم لیټر راغی چې تاسو خپل خیال ساتئ نو دی وره پورې الحمدلله د باجوړ حالات خو تر ډیر حد پورې نسبتا ډیر ښه دي او د هدفي وژنو خبره ما وکړه چې دا د کال 2008 رئیسي وخت په وخت باندې چې دغه هدفي وژنې کېږي کله میاشت کله دوه کله به کې لږ تیزوالی راشي کله لږ کمی راشي خو دغه د 2008 روانې دي بالکل د باجوړ چې د ګرانو کتونکو ته یا اوریدونکو ته هم زم دغه بیا پروګرام به ختمو مونږه چې باجوړ هغه واحد ضلع ده په خیبر پښتونخوا کې چې هلته کې د داعش د موجودګۍ یا د هغې د دلچسپۍ چې کوم دی هم ډېر غټ اسباب چې کوم دي موجود دي خو بل طرف ته که وګورئ اخندزاده چټان صاحب دی د پیپل پارټۍ مرکزي لیډر دی هغه په دغه علاقه کې موجود دی شهاب الدین خان دی د مسلم لیگ نون مرکزي لیډر دی د کوم هغه شیخ صاحب زمونږ دی د اے ان پی والا جی شیخ جانزاده شو د عوامي نېشنل ګوند لکه لیډرشپ چې کوم دی نو هغه د نورو علاقو په مقابله کې شوکت الله خان شو چې سابقه گورنر و دغه رنګ دی هغه چې کوم ورو خو بخله سېنیټر هدایت الله خان نو واقعي چې لیډرشپ په لحاظ تاسو خبره کوله جی چې ډېر ریچ دی باجوړ ډېر ریچ دی
بالکل بل دا چې په باجوړ کې د سوشل میډیا په لحاظ سم کوم وګورو نو اکثر دا بیوروکراسي چې کوم راځي ډي سي یا اسسټنټ کمشنر دی خلک یا چې پولیس ډپارټمنټ شو نو دلته اکثر دې سره زموږ د انټریکشن ډیر زیات نو دیو دا محسوسي چې کله باجوړ کې پاتې شي دلته کې سوشل میډیا استعمال ډیر زیات دی او ځوانان ډیر زیات سوشل میډیا کاروي خو زیات د سوشل ایشوز چې کوم وي او ځمدارانو د خبره هم نوٹ کړې ده دا راته خامخا ایکسپلین کړه چې الته کې موږ ته سیاسي بلوغت چې کوم دی کنه میچورټي په نظر راځي بالکل نو په باجوړ کې ما د بیوروکراسي او د خبرو کړنو دلته کې په باجوړ کې چې کم ځوانان دي نو زیاتره په سوشل میډیا باندې به تاسو وینئ چې ډیر زیات اکټیو دي او په دې کې نه یوازې دا چې کنه د ځینو پارټیو سره تړاو ساتي بلکې عام خلک هم صحیح عام خلک چې کوم دي په دې کې زیاتره ما داسې نوٹ کړی دي چې ډیر په فیسبوک باندې پوریږم نو بس اکاونټ یې راکړی او بس څه روانه کړی موږ سره ملاو شي سره وې دا ویډیو مې وکړه دې کې دا روانو پلان پروندا سره روانو پروندا روانو نو باجوړ کې پولیټیکل اویرنس ډیر دی او دغه رنګ د باجوړ د سیمې ځوانان چې کوم دي مشران دیو په سوشل میډیا باندې به خاص کر چې دا کم یوت دي دا ځوانان دي دا ډیر زیات اکټیو پاتې کیږي او په معمولی مسله باندې دلته کې بیا داسې شي چې کله کله ټرند جوړ شي چې ورم مسلې نو باغې باندې به ډیر زیات کار کیږي به ډیر وختونه داسې کیږي چې ضلع انتظامیه یا د پولیسو سره کوم تړلې خبرې بده باندې ډیر زیات پریشر ډیولپ کړي سوشل میډیا د لارې پازیټیولی پریشر کنه پازیټیولی چې دا بیا نتایج جوړ شي باجوړ کې ماشاءالله د سوشل میډیا استعمال ډیر حد پورې پازیټیو دی داسې نیگیټیو استعمال دلته کې نشته ډیر کم لکه هر ځای کې کیږي نو ظاهره خبره چې باجوړ کې ممکن کوزي خو ډیر زیات کم دی دلته کې پازیټیو استعمال لیبل د باجوړ چې کم اورال صحافیانو خبرم کیږي صحافیان په کوم ورسره بیوروکراسي سره زمونږ دغه کیږي یا د پولیس ډپارټمنټ سره نو په صحافیانو کې د وسه پورې داسې کم کیس نه راغلی د کال 2019 د جزې پیل تر راغلی د دین وړاندې چې کینې دی راغلی خو دین وروسته چې د ما دا کم سفر دی د وسه پورې داسې کیس نه راغلی چې کم صحافي فیک نیوز یا د بلیک میلینګ لپاره چې کم دی کم خبر شای کړي یا چې کم دی چا د بدنامۍ لپاره نو صحافت هم دلته ډیر کنسترکټیو ډیر پازیټیو دی ډیولپمنٹ ما نن کتو ستا پروګرام کې زما په خیال باندې فوزي خان صاحب چې هغه دغه د ملمو په کې الته کې د باجوړ دغه ولا دغه چې د مامن او د باجوړ دواړو صحافیان چې کم دین هغه ډیر زیات میچور دي ان شاء الله په لرما صاحب الله دې راته ژوندې ساته او سونه پښتونخوا د باجوړ سټیشن چې کم دین هغه به په دغه سلسله کې خپل مثبت کردار چې کم دی هغه به په ډیر پروفیشنل انداز کې ادا کوي او د خلکو आवाज به جوړیږي ډیره مننه خوشاله اوسئ ګرانو کتونکو اوریدونکو ډیره زیاته مننه د مختلفو علاقو موږ اپډیټ سره کړل په خپل حساب باندې ما تاسو ته لږ خپل معلومات هم درکړل یو ځل بیا چې دی بیا پروګرام ختمومه دغه جنگ چې کوم روان دی دې ته پریشانه کېږي به نه دا غیر متوقع نه دی او بنیادی وجه چې کوم ده هغه د هغې دا ده چې کېدای شي چې دا یو منطقي انجام ته رسي او د هغې بنیادي وجه چې دغه موږ ته دا ښکاري چې دواړه فریقین چې کوم دي یا د یو دوه نه زیات فریقین چې کوم دي یو ریاست یو حملور قوتونه چې کوم دي یا ګروپونه چې کوم دي دیو په دې نتیجه رسېدل دي چې یو اخیری جنگ چې دی هغه په کار دی او همیشه تاریخ کې د یاد ساتئ چې د ډېر غټ توړ پوړ نه د ډېرو غټو غلطیانو نه د ډېر زیات ډیزاسټرز نه د ډېرې تباهۍ نه بعد همیشه ګټه چې ده هغه د ریاست په لاس کې راځي خو دا په هغه وخت کې اسانه شي یا د دې هغه مدت چې کوم دی د دې ګټې د وصوله هغه ډېر اسان شي چې کله ولسه د خپل ریاست سره ودرېږي بلا شبه باسي نسبت چې کومې خبرې وکړې زموږ افغان پالیسۍ کې به ډېرې مسلې وي زموږ نه به ریاستي لیول باندې د بعضې قومیتونو سره چې د زیاتۍ به هم شوي خو څه وکړو پاکستان زموږ ملک دی او موږ د پکار ده چې موږ خپل پازیټیو کردار چې کوم دی کو هغه نه شو ادا کولی نو کم از کم د نیګیټیو کردار نه د موږ ډډه وکړو او کوشش دې وکړو چې د روژې په دې میاشت کې موږ دغه کم د فیک نیوز چې زموږ کوم عادتونه دي یا ولرحمان چې کوم خبره وکړه چې یاره د نورو علاقو په مقابله کې د باجوړ ځوانان یا پولیټیکل ورکر چې کوم دي هغه ډېر زیات میچور دي پکار ده چې موږ د سوشل میډیا استعمال چې د هغه د خپلو مسلو د نشاندهۍ دپاره وکړو د فیک پروپیګنډې دپاره یا د فیک نیوز دپاره نه ما ته نور حکیم ته اجازت راکوي د الله په امان